بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 118 دی، قانون نمبر 45 دی او د مثال قوانین شروع دي. د اخیری قانون دی، د یوسرو قانون به وایو. د دې قانون نه مخکې په درس کې مونږه د یو څو خبرو یعنی تفصیل زده کړو، یو هغه ډېرې لازمي زده کولو، ځکه هغه خبرې به نن دلته کې استعمالیږي. یو مونږه افعلو تفضیلی وی زده کړو، یو افعلو اسمی می زده کړو، یو افعلو صفتی می زده کړو. ټیک شو دي؟ بیا فعلاء اسمی، فعلاء صفتی او دغه شانتي ورپسې نور خبرې می زده کړې وی لازمي. نو هغه به زمونږ نن اوس په دې قانون کې زده کیږي. نو د دې قانون نه مخکې سبق چې 117 نمبر سبق اوریدل لازمي دي، ځکه هغه د دې سبق حصہ ده. که هغه 117 سبق ته نه اوریدل او دا 118 اوري نو بیا په دې صحیح نه پوهیږي. خو زه به کوشش کوم چې زه دا ځان له پدې تاسو صحیح طریقې سره پوه کم. نو د دې یوسرو قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله یا ساکن وي، ٹھیک شو، یا ساکن وي او غیر مدغم وي، یعنی مظهر وي. مظهر معنی چې ساکن ده خو مدغم نه ده، مشدد نه ده، شد پې نشته، ښکاره ساکن ده. ٹھیک شو، یعنی مشدد نه وي. هر کله چې یا ساکن غیر مدغم یعنی ادغام نه وي شوی، یعنی مشدد نه وي. ٹھیک شو، اسانه خبره چې مشدد نه وي، شد پې نه وي. او د دې یا ساکن نه مخکې حرف مضموم وي. مضموم معنی چې ضمه وي پې، پیش وي پې، مضموم وي یعنی ضمه وي پې، پیش وي پې. نو داسې یا نه واو جوړول واجب دي. داسې یا نه واو جوړول واجب دي. بیا وره هر کله چې یا ساکن غیر مدغم یعنی مشدد نه وي، شد والا نه وي، او د دې یا ساکن نه مخکې حرف مضموم وي یعنی ضمه وي پې، پیش وي پې، نو داسې یا نه واو جوړول واجب دي. خو یو څو شرطونه دي پکې، 3 شرطونه دي پکې. خو په دې شرط چې دا یا به د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي، د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي. یو شرط دا شو چې دا یا د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي او ساکن وي او مخکې حرف باندې د پیش وي. یو شرط شو. نو تا ته وایي چې دا یا د باب افتعال په فا کلمه کې هم نه وي. او دویم شرط چې د افعلو فعلاء صفتی په جمع کې هم نه وي. دویم شرط چې د افعلو فعلاء صفتی په جمع کې نه وي. د افعلو صفتی او د فعلاء صفتی په جمع کې هم دا یا ساکن او مخکې حرف مضموم دا موجود نه وي. او دریمه خبره، او په فعلا صفتی کې هم نه وي، په فعلا صفتی کې هم نه وي. او په اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوفیایی کې هم نه وي. درې شرطونه شو پکې. خام 3 شرطونه، 4 شرطونه. اول شرط دا چې دا یا ساکن او مخکې حرف باندې ضمه، چې یا ساکن وي او مشدد نه وي، شد پې نه وي، او مخکې حرف باندې ضمه وي، مخکې حرف باندې څه وي، ضمه وي. نو د داسې یا نه واو جوړول واجب دي. خو چې دا یا ساکن په باب افتعال په فا کلمه کې نه وي، د افعل فعلاء صفتی په جمع کې هم نه وي، په فعلا صفتی کې هم نه وي، او په اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوفیایی کې هم نه وي. 4 شرطونه شو پکې. 4 شرطونه. یو چې د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي، دویم چې د افعل فعلاء صفتی په جمع کې نه وي، او د فعلا صفتی په جمع کې نه وي، یعنی په فعلا صفتی کې هم نه وي، او 4م شرط چې د اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوفیایی کې هم نه وي. لکه یوسرو چې دی که نه، نو دا نه باب افتعال دی، نه افعل فعلاء صفتی جمع ده، نه فعلا صفتی دی، او نه اسم مفعول دی. ٹھیک شو. نو ګورئ یا ساکن ده، دا یا ساکن ده او مخکې یا باندې ضمه ده. نو اوس د دې یا ساکن نه واو جوړول واجب دی. اوس ګورئ دا یا ده، دې یا باندې ضمه ده، دا یا ساکن ده. وګورئ شدم پې نشته، صرف جزم دی پې. دا یا ساکن ده او بیا ورسره سین دی، یوی سرو. اوس وګورئ چې کله یا ساکن وي او مخکې حرف باندې پیش وي، یا ساکن وي، مشدد نه وي، غیر مدغم وي، مظهر وي، ښکاره ساکن وي، ښکاره جزم وي، جزم، او مخکې حرف باندې پیش وي. ٹھیک شو. او دا یا ساکن د افعالو یعنی په باب افتعال کې هم نه وي، د افعلو صفتی جمع او د فعلاء صفتی په جمع کې هم نه وي، د فعلا صفتی کې هم نه وي، او د اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوفیایی کې هم نه وي. نو د داسې یا ساکن چې مخکې ته ضمه وي، نو داسې یا نه واو جوړول واجب دي. اوس وګورئ دا یا ساکن ده که نه، اول دا یوه یا ده، نو دا خو موږ دا د ولیکله.
پیش هم پې ولګو او دا یا ساکن نه ده اوس په د دې پیش د وجې نه د دې یا ساکن نه مونږ جزم واو جوړ کړو واو ساکن نو ګورئ د دې یا ساکن نه واو جوړول واجب دي او دا سین او را به په خپل ځای راشي یوسرو د یوسرو نه یوسرو شو ټیک شو او د افعل فعلاء صفتي جمع چې ده که نه هغه بویضن دی بویضن د بیضاء جمع ده د افعل جمع بویضن راځي او د فعلاء جمع بویضن راځي یو خبره شوه د افعل جمع بویضن او د فعلاء جمع بویضن راځي دو خبرې شوې ښه نو وګورئ اوس په دې کې دا یا ساکن ده او مخکې حرف باندې پیش دی خو دلته د دې یا ساکن نه مونږ واو نشو جوړولی وجه څه ده چې دا د افعلو او د فعلاء صفتي جمع ده د افعلو جمع ده یا د فعلاء جمع ده یا د افعلو جمع ده یا د فعلاء جمع ده خو چې صفتي وي ښه افعلو فعلاء د دې جمع بیضن راغی نو اوس په دې کې دا د دې واو نه د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی ځکه په دې کې دا شرط کم شرط چې ورکړی و چېرې دې شرطونو کې دا یا ساکن نه وي نو هغه شرط په دې کې موجود دی شرط پکې دا موجود دی چې دلته کې یا ساکن ده او مخکې حرف باندې پیش هم دی ټیک شوه او دا د افعالو صفتي جمع ده یا د فعلاء صفتي جمع ده د دې واحد راځي بیضاء دا د بیضاء جمع ده نو اوس مونږ د دې یا نه واو نشو جوړولی یا اوس وګورئ د فعلا صفتي چې په فعلا صفتي کې دا یا ساکن او مخکې حرف باندې پیش نه وي نو ګورئ د فعلا صفتي دغه راغی دا دی حوی کا اوس دلته یا ساکن ده که نه او مخکې حرف باندې پیش دی پکار ده چې دی یا ساکن نه مونږ دغه جوړ کړو واو جوړ کړو ٹھیک شو مونږ خو دلته ووایو که نه چې داسې یا ساکن چې غیر مدغم وي مشدد نه وي او د دې یا ساکن نه مخکې حرف باندې ضمه وي پیش وي نو داسې یا نه واو جوړول واجب دي نو دا خبره خو دلته کې صحیح ثابتېږي چې دلته یا ساکن ده او مخکې حرف باندې ضمه ده د دې یا ساکن نه واو جوړول واجب دي خو شرط پکې دلته ګورئ شرطونه پکې څلور دي چې د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي دویمه خبره چې د افعل فعلاء صفتي په جمع کې دا یا ساکن نه وي او د فعلا په فعلا صفتي کې دا یا ساکن نه وي نو دا ګوره دا فعلا صفتي چې دی دلته کې دا ده حویکا معنی ده په ناز او نخرو تلونکې ښځه په ناز او نخرو تللو والا ښځه نو حویکا چې دی که نه دا د فعلا صفتي دی حویکا فعلا صفتي دی ټیک شوه نو اوس د دې یا نه مونږ واو نشو جوړولی دې دپاره بیا بیل شرطونه دي ښکته دي دې نه به مونږ بیا څه جوړو هغه ښکته دي او د اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې هم نه وي نو لکه ګورئ مبیوعن نو ګورئ دلته کوم چې دی که نه دلته بیا مونږ داسې کوو چې دا یا ساکن ده د دې نه مخکې حرف له مونږ دا د یا مضموم ده د دې یا دا ضمه مونږ د مخکې حرف له ورکو ځکه دا یا ساکن ده دا د دې نه مخکې دا حرف ساکن دی نو د دې قانون دا دی چې د دې نه به مونږ دا مخکې حرف له ضمه ورکو نو دا یا به مونږ ساکن پاتې شي او مخکې حرف باندې بیا ضمه شوه نو پکار ده چې د دې یا نه مونږ واو جوړ کړو خو ځکه ترې نشو جوړولی چې یا خو مونږ ساکن پاتې کېږي خو دا اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي دی نو دې کې دغه قانون برنې نه جاري کېږي صحیح شو جی زه به درته ښکته بیا حلم کوم انشاءالله نو ګورئ په بویضن کې چې دا د افعلو فعلاء صفتي جمع ده د افعلو فعلاء جمع ده او باب افتعال نه ګوره اویتو سیره وګورئ دلته یا ساکن ده او مخکې حرف باندې ضمه ده پکار ده چې د دې یا ساکن نه مونږ واو جوړ کړو خو دا د باب افتعال فا کلمه کې دا یا راله نو مونږ شرط ویلو چې یا ساکن او مخکې حرف باندې ضمه وي د دې یا نه واو جوړول واجب دي خو شرط پکې دا دی چې دا یا ساکن به د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي نو دلته خو د باب افتعال په فا کلمه کې رالی فا کلمه کې دا یا ساکن راله
نو اوس د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی ځکه دا به باب افتعال په فا کلمه کې رالی د دې نه موږ واو نشو جوړولی د دې نه به موږ تا جوړه کړو تا ساکن جوړه کړو او د بلې تا کې به بیا مدغم کړو نو اتسرا بشي اتسرا داسې به ترې جوړېږي د اویتسرا نه به اتسرا جوړېږي د یا نه به موږ واو جوړو واو نه جوړو تا به ترې جوړو ځکه دا د باب افتعال په فا کلمه کې راله نو ګورئ د یا ساکن نه به موږ یا ساکن وي او مخکې حرف باندې ته ضمه وي د دې یا ساکن نه به موږ واو جوړو د دې یا ساکن نه واو جوړول واجب دي خو شرط دا چې دا یا به د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي نو اویتسرا کې خو باب افتعال په فا کلمه کې رالی نو اوس د دې یا نه موږ واو نشو جوړولی ځکه دا شرط کې نه شرط کې لیکلي دي چې د باب افتعال په فا کلمه کې نه وي دلته خو په فا کلمه کې راله نو اوس ته موږ واو نشو جوړولی دویم شرط دا دی چې دا د دې یا ساکن او ما قبل مضموم نه به موږ واو جوړو دا واو جوړول ته واجب دي خو چې د افعلو فعلاء صفتي په جمع کې رانشي نو بیضون خو د افعلو فعلاء صفتي جمع ده نو دلته کې دا یا راغلی ده خو د دې یا نه موږ واو نشو جوړولی ځکه چې دا یا د افعل فعلاء صفتي جمع ده ټیک شوه د بیضاء جمع ده بیضاء دا د افعل فعلاء صفتي جمع شوه دا بویضون نه دی نه به بیا موږ بیضون جوړو خو وروستو ښکته خبره ده درېیمه خبره چې د فعلا صفتي کې هم دا یا ساکن نه وي نو ګورئ چې یا ساکن وي مخکې حرف باندې پیش وي نو ګوره دا موږ سره یا ساکن ده که نه ګورئ دا یا ساکن ده مخکې حرف باندې پیش دی حویکا خو دا د فعلا صفتي دی حویکا معنا ده ډېره په ناز نخرو تلونکې ښځه تللو والا ښځه چې په لار روان او ډېر نخرې کوي او ډېر ناز او نخرې کوي نو هغې ته حویکا وایي په عربۍ کې نو اوس وګوره دلته یا ساکن ده او مخکې حرف باندې ضمم ده خو د دې یا نه موږ واو ځکه نشو جوړولی د دې یا نه موږ واو ځکه نشو جوړولی چې دا د فعلا صفتي فعلا صفتي دی ټیک شوه درېیمه خبره د اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې به هم دا یا ساکن نه وي که چېرته دا یا ساکن د اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې راله نو بیا به موږ د دې یا ساکن نه واو نشو جوړولی لکه مبیوعن دی مبیوعن نو دی مبیوعن نه بیا موږ داسې جوړوی مبیوعن نه دی دې ته موږ داسې کوو دا یا ساکن ده د دې یا ساکن دا ضمه موږ د واو باله ورکو باله دا با ساکن ده که نه د دې دا جزم به د یا له ورکو او د دې یا دا پیش په موږ دغه له ورکو باله ورکو نو وګورئ دلته کې موږ سره یا ساکن راله او مخکې حرف باندې ضمم راله په کار ده چې د دې واو ساکن نه موږ د دې یا ساکن نه موږ واو ساکن جوړ کړو په کار خو داسې ده ځکه هلته ویلي چې کله یا ساکن وي او مظهر وي ښکاره وي مشدد نه وي او د دې یا ساکن نه مخکې حرف باندې ضمه وي نو د داسې یا نه واو جوړول واجب دي دلته خو دا یا ساکن موږ سره راله د ده نه مخکې حرف باندې ضمه هم راله په کار ده چې د یا ساکن نه موږ واو جوړ کړو خو نشو جوړولی ځکه شرط یې موږ له دا راکړی چې د اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې نه وي چې دا یا ساکن وي خو چې په دې اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې نه وي خو دلته خو ثلاثي مجرد اجوفیایي کې راله دا مفیوعن چې دا اسم مفعول دی د ثلاثي مجرد اجوفیایي نو په دې کې دا یا ساکن راله نو کله چې په اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایي کې دا یا ساکن راشي مخکې حرف باندې د ضمه وي نو د دې یا ساکن نه موږ واو ساکن نشو جوړولی ټیک شو یو خبره بله چې د فعلا صفتي کې یا ساکن راشي او مخکې حرف باندې ضمه وي نو د دې فعلا صفتي کې چې راکم یا ساکن راغلی د دې نه موږ واو ساکن نشو جوړولی ټیک شوه درېیمه خبره چې د افعل فعلاء صفتي په جمع کې دا یا ساکن راشي مخکې حرف باندې ضمه وي د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی ټیک شوه نو درې خبرې شوې څلورمه خبره د باب افتعال په فا کلمه کې چې کله دا یا ساکن او مخکې حرف باندې ضمه راشي د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی ٹھیک شو نو ګورئ اوی تو سیرا دا د باب افتعال صیغه ده فا کلمه کې یا ساکن راله او مخکې حرف باندې ضمه ده نو د دې یا ساکن نه مونږ واو نشو جوړولی د دې نه علاوه د دې څلورو نه علاوه د باب افتعال فا کلمه کې چې یا ساکن راشي مونږ به ترې واو نشو جوړولی د افعل فعلاء صفتي
کې چې په جمع کې چې یا ساکن ما قبل مضموم مخکې حرف باندې ضمه دا راشي نو موږ ته واو ساکن نشو جوړولی ښه بیا د فعلا صفتي کې چې یا ساکن ما قبل مضموم یعنی مخکې حرف باندې ضمه راشي نو د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی او د اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوف یایي کې چې کله یا ساکن او مخکې حرف باندې ضمه راشي نو د دې یا ساکن نه موږ واو نشو جوړولی د دې نه علاوه چې هر ځای کې تا ته یا ساکن یعنی غیر مدغم معنی چې ادغام نه وي شوی مشدد نه وي ټیک شو مشدد نه وي او د دې یا ساکن نه مخکې حرف باندې ضمه وي پیش وي نو د دې داسې یا ساکن نه واو جوړول واجب دي خو چې دا څلور خبرو کې نه وي په دې سبب باب افتعال په فا کلمه کې افعل فعلاء صفتي په جمع کې د فعلا په فعلا صفتي کې او په اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوف یایي کې چې په دې کې دا یا ساکن وي د څلورو کې نو بیا به واو نشي جوړولی او که د دې څلورو نه علاوه په هر ځای کې یا ساکن راله او مخکې حرف باندې ضمه وي نو د دې یا ساکن نه به ضرور واو ساکن جوړی نو موږ له مثال را کړی دی یوی سرو نو دا یوی سرو نه باب افتعال دی یوی سرو نه افعل فعلاء صفتي جمع ده دا یوی سرو فعلا صفتي نه ده او دا یوی سرو چې دی دا اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوف یایي نه دی نو ګوره یوی سرو دی یا ساکن ده مخکې حرف باندې ضمه راله نو اوس د دې یا ساکن نه واو جوړول واجب دي د دې واو ساکن نه یا جوړول واجب دي نو د یوی سرو نه موږ سره یوی سرو شو دا خبره ختمه شوه دا قانون نیم حل شو نیم به انشاءالله اوس مونږ عمده به د افعل فعلاء صفتي جمع او فعلا صفتي او اسم مفعول ثلاثي مجرد په دې کې به اوس د درو کې به دا څلور خبرې ګورې اوس تا ته وایي هر کله چې یا ساکن وي او د دې یا نه مخکې حرف باندې ضمه وي یا ساکن ده مخکې حرف باندې ته ضمه ده نو د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي ګورئ یا ساکن ده که نه د دې نه مخکې حرف باندې ضمه ده د دې مخکې حرف باندې ضمه ده اوس د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي خو شرطونه یې راکړي ها خو په دې شرط چې دا یا ساکن به د افعل فعلاء صفتي په جمع کې وي نو ګورئ د افعل فعلاء صفتي جمع سره بویضن نو په دې کې به دا یا ساکن ما قبل مضموم وي یا ساکن مخکې حرف باندې ضمه وي نو د دې ضمې نه بیا کسره جوړول واجب دي خو چې دا یا ساکن د افعل فعلاء په صفتي په جمع کې موجوده وي نو دلته کې افعل فعلاء صفتي جمع چې دا هغه بویدون دی نو په دې کې اوس یا ساکن نه مخکې حرف باندې ضمه ده اوس د دې ضمې نه مونږه کسره جوړه کړه د دې نه را کسره جوړول واجب دي چې د افعل فعلاء صفتي جمع ده کنه او په دغه افعل فعلاء صفتي کې دا یا ساکن راله او مخکې حرف باندې ضمه راله نو د دې یا ساکن نه د مخکې حرف باندې چې کومه ضمه ده دا به کسره کې نو د بویدن نه به موږ سره بیدن شي بیدن اوس د دې یا نه واو جوړول واجب دي ځکه دا د افعل فعلاء صفتي جمع ده نو د افعل فعلاء صفتي جمع کې چې یا ساکن راشي او مخکې حرف باندې ضمه وي نو دغه ضمې نه به کسره جوړی د دې یا مناسبت د وجې نه د دې یا مناسبت ځکه چې یا ځان نه مخکې زیر غواړي ټیک شوه او واو ځان نه مخکې پیش غواړي او الف ساکن ځان نه مخکې زبر غواړي ټیک شوه نو د بویدن نه مونږه بیدن کو بیدن نو دا بویدن یا بیدن دا د افعل فعلاء صفتي جمع ده ټیک شوه په دې کې دا قانون جاری شو چې د یا ساکن ده مخکې حرف باندې ضمه ده اوس د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي خو شرط دا دی چې دا یا ساکن ما قبل مضموم دا به افعل فعلاء صفتي جمع وي نو دا افعل فعلاء صفتي جمع ده نو په دې کې وګورئ د دې ضمې نه مونږه کسره جوړه کړه د ضمې نه کسره جوړول واجب دي بیا ټیک شو دویمه خبره او یا به دا یا ساکن په فعلا صفتي کې وي نو ګوره فعلا صفتي حویکا دی حویکا چې دی که نه حویکا یا ساکن ده او مخکې حرف باندې ضمه ده یا ساکن ده مخکې حرف باندې ضمه ده اوس د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي خو شرط دا دی چې دا یا ساکن به په فعلا صفتي کې موجوده وي نو حویکا فعلا صفتي ده حویکا دا فعلا صفتي صیغه ده نو دا فعلا صفتي چې ده که نه اوس په دې کې دا یا ساکن د مخکې حرف باندې ضمه ده د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي نو حویکا نه حیکا شو حیکا
وګورئ د دې ضمې نه موږ کسره جوړ کړه ٹھیک شو او دغه شان همدغه فعله صفتي کې دی کویسا کویسا ده یا ساکن د مخکې حرف باندې ضمه ده دا فعله صفتي ده نو اوس د دې ضمې نه کسره جوړول واجب دي ځکه دا د فعله صفتي کې دا یا ساکن موجوده ده نو اوس به کویسا نه موږ سره کیسا شو کیسا کیسا ٹھیک شو او درېیمه شرط یې راکړی دی او یا به دا یا ساکن په اسم مفعول ثلاثي په اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایی کې وي ٹھیک شو اجوفیایی کې به وي لکه مبیوع نو دا مبیوع چې دی که نه دا یا ساکن به اوس مونږ ته جوړو اوس په تاسو وګورئ ته به دا یا باندې خو ضمه ده په خپله نو دا یا ساکن دې کې تعلیل شوی دی اوس په مونږ دا یا ساکن دا یا مضموم چې ده دا به مونږ ساکن کوو نو هر کله چې په حروف مده باندې ضمه راشي او د دې حروف مدهونه مخکې حرف ساکن وي اوس دا با ساکن ده او دا یا چې دا حرف مده ده ٹھیک شو نو اوس د دې یا نه به مونږ دا ضمه به مونږ د مخکې حرف له ورکوو نو بیا به مونږ سره یا ساکن شي نو اوس چې کله مونږ سره یا ساکن شوله او اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایی کې مراله نو اوس د دې یا نه واو جوړول واجب دي خو هغه تعلیل یې پوره مونږ کوو وګورئ مبیوع دا اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایی ده مبیوع ٹھیک شو مبیوع کې مضموم په منځ کې راغلی په یا باندې ضمه داری په منځ کې راغله منځ کې او مخکې حرف یې ساکن دی د دې یا نه مخکې حرف ساکن دی نو د یقول یبیع قانون د وجنه موجوده نه د یقول یبیع قانون د وجنه مو د یا ضمه مخکې حرف لا ورکړه نو مبیوع شو دا یا ساکن ما قبل ضمه شوه نو اوس یا ساکن او مخکې حرف مضموم دی نو دا ضمه مو په کسرې بدل کړه نو ګورئ مبیوع شو وګورئ یا ساکن شوه مخکې باندې ضمه وه اوس چې کله یا ساکن وي او مخکې حرف باندې ضمه وي او اسم مفعول ثلاثي مجرد اجوفیایی کې وي نو دغه یا ساکن نه کسره جوړول واجب دي نو مونږ ته کسره جوړه کړه نو اوس مونږ سره دوه ساکنین رالل التقاء ساکنین شو یو یا ساکن شو یو واو ساکن شو دواړه مده دي نو اولنې مده چې کوم دی نو دغه به مونږ حذف کو نو مبیوع شو اوس بیا د التقاء ساکنین دوه ساکن یوځای شو التقاء ساکنین معنی چې دوه ساکنین یوځای شي د وجې نه اول حرف مده حذف شو نو ګوره یا ته ختمه شوه نو مبیوع شو بیا د میعاد قانون د وجې نه د واو نه مو یا جوړه کړه نو مبیع شو دا مبیع دا په اصل کې مبیوع نو بیا مبیوع شو بیا د هغې نه پس مبیوع شو بیا د هغې نه پس مبیوع شو او د میعاد قانون د وجې نه بیا مبیع شو نو ګورئ نو اجوفیایی دا ثلاثي مجرد اجوفیایی کې دا لږې غونتې خبرې زیاتې وي نور الحمدلله قانون خو په تفصیلي طریقې سره او په اسانه طریقې سره حل کو کم ملګري ته کم دوست ته یا کم طالب علم ته طالبې ته څه مشکل وي پکې نو بیا په کمنټ کې ویلی شي انشاءالله هغه مشکل به حل شي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام